وعلیکم السلام. ستاسو خبره بیخي درسته ده او مطلب دا چې د هر څه زمونږ په فوکس کې دي. دلته مطلب دا چې جنازګاو کې هغه تنظیم نشته دی، اوس آبادي ډېره زیاته شوې ده. نو موږ به انشاءالله کوشش کوو چې کومې تیارې جنازګاه دي په هغې کې سړی د سولر سیسټم وکړي چې خلکو ته د شپې مطلب دا دی په هغې کې تکلیف نه وي. دلته د ډرینیج سیسټم خو هم ګډوډ دی او بیا خاص کر په داسې غټو کلو کې لکه مثال ښار شو، مطلب دا دی نات کلی شو، داسې غټ غټ بازارونه چې کوم دي د هغې د ډرینیج سیسټم هم خراب دی. نو زمونږ انشاءالله فوکس په دغه دی چې انشاءالله په زمونږ په علاقه کې د ایجوکیشن کومه مسله وي یا مثال خبره د صحت کومه مسله وي او د ټولو نه غټه مسله خو د بجلی ده. نو انشاءالله په هغې به زمونږ پوره کوشش اشاره د بجلی د نظام کم سے کم مطلب دا دی که پوره نه ټیکېږي چې قدر دونه خو ټیک شي چې خلک ضرورت پوره کېږي په هغې باندې. زمونږ نه دغه خلک پاتې شو، پاتې په دې وجه شو چې موږ ایله چار موږ ته ورسېدو او موږ چې کومه هغه وینا خلکو ته کړې وه چې په ناوګۍ کې د اوبو مطلب دا دی کمی دی او په ناوګۍ کې به موږ 10 مطلب دا دی چې ډیګولې وباسو. د بدقسمتۍ نه مطلب دا دی زما د بیمارۍ په وجه هغه خلک چې دی نو هغه پاتې شو او انشاءالله دې ځله که موږ کامیاب شو هم که ویول او که موږ کامیاب نه شو هم انشاءالله زموږ په دغه کې ده په ذهن کې ده او زموږ په ترجیحاتو کې ده چې په ناوګۍ کې به موږ دا د اوبو ستونزه انشاءالله ختمو. هلته وړو ته د پلی ګراونډ هم یو مسله ده، انشاءالله هغه هم زموږ په ذهن کې ده چې د وړو هلته د یو د ګراونډ بندوبست وکړی شو. نور که مانګره چمرکنډ هغه خو پسمنده علاقې دي چمرکنډه پورې، نو د هغې روډونه هم نشته دی، بجلي خو پرېږده نور داسې د سکول د جنکو مطلب دا د سکولونو ډېر زیات ضرورت دی او د هغې ډېر زیات کمی دی. نو موږ به د هغې کوشش هم کوو چې یو په چارمغ کې موږ یو کالج جوړ کړو د جنکو یا سې مثال خبره په ناوګۍ کې یو کالج جوړ شي. مثلا واړه واړه سکولونه خو شته پرایمري پورې، خو مخکې بیا فردر نشته دی نو خلکو ته تکلیف ډېر زیات دی په هغې کې. یاره موږ خو به یو دا قسم کوو انشاءالله چې حکومت کې رالو که رانلو دا کوم زرعي ځمکه چې ده که نه په دې باندې پکار ده چې سیکشن 4 ولګي او مطلب دا دې کې بېځایه آبادیانې خلک یو نه کوي، دا ټول سیسټم مطلب د هغې نه ګډوډ شي چې په طریقه آبادیانې کېږي نه ځمکې به هم آبادې پاتې شي او دلته به مطلب دا دی دغه شی نو د زراعت کامیاب هم نه راځي، زموږ خپل ضرورت به هم پوره کېږي. نو بې ترتیبي شته دی د آبادیانو چې یاره که دا په سیسټم باندې جوړېږي نو دلته به بیا نه د بجلی او نه د ډرینیج سیسټم د دې شیانو تکلیف به نه وي. به تاسو ته دا وایم زموږ خپل هم یو پروګرام شته دی خو د دې وجې نه موږ هغه لیټ کړ د الیکشن د وجې. اوس په خلک وایي چې یاره دا د الیکشن دپاره مطلب دا دا پروګرام کې موږ خپله یو ټرست چې دی نو هغه په خپل نوم باندې جوړ کړی دی، د هغې هر څه مکمل دي. هغې لپاره موږ 2 ایمبولینس یو فایر بریګیډ والا ګاډی او نور داسې مختلف دوایانې شیونه هغه ټول هر څه موجود دي. خو موږ که اوس موږ د دې افتتاح کوو نو خلک د هغې نه به بیا خبرې هم کوي او غلطه پیدا به مالي. نو انشاءالله د دې الیکشن نه فوراً پس به موږ د هغې یو برپور انداز باندې د هغې افتتاح کوو. انشاءالله د هغې نه بعد به جوړ خلکو ته کوم هغه ځوانان چې مثال خبره هغه ډېر زیات قابل دي او بېوسه دي او مخکې پردر چې دی هغې تعلیم نشي کولی، زموږ هغه خلک چې کوم مطلب دا دی روزګار کول غواړي او په لږو پیسو د هغې کار روانېږي نو انشاءالله دا خلک دغه شی نه زموږ په ذهن کې دي. د هغې نه علاوه مطلب دا دی تا خبره وکړه د ښځو نو هغه هم زموږ په ترجیحاتو کې شته چې داسې یو سنټر موږ قایم کړو چې هغې ته دستکاري یا داسې مطلب د نور چې هغې په خپل کور کې هغه کار کولی شي او هغې د هغې نه مستفید وي. نو انشاءالله دغه زموږ مقصد هم دی او مرام هم دی انشاءالله. نو بالکل دا خبره خو ډېره اهمه ده ځکه چې د دې اوټ په ټاکنو باندې به مطلب دا دی چې خلک اسمبلۍ ته رسي او اسمبلۍ ته چې ورسي نو بیا به د خلکو دپاره اواز او حق هله پورته کوي. خو زه ستاسو په وساطت یو خبره کومه چې بله ورځ ما په خپل دغه کې ویلي و د پس کانفرنس کې ویلي و دلته چې موږ پروګرام و چې دا د پی ټي آی رونو نه زما یو خواست دی چې دوی د خپل پوزیشن د قوم ته واضحه کړي ځکه چې دا په آزاد حیثیت ولاړ دي. نو دا قوم دې په دوکه کې نه ساتي او دوی دې اوس نه وایي چې بهی ته کامیاب شي ته به اوټ چاله ورکړې ستاسو خو 3 ورځې دي. آیا دا اوټ به زرداري له ورکړې، آیا دا اوټ به نواز شریف له ورکړې، دا اوټ به وزیر امان له ورکړې، دا اوټ دا قوم دې دا تپوس وکړي د دې خلکو نه چې تاسو ولاړې وئ
نو تاسو خو 72 غنټې دي په 72 غنټې کې به یو پارټي جاین کوي نو دا قوم په تیاره کې مساتئ دا اوس خپل هدف معلوم کړئ چې مثال خبره تاسو به وټ چاله ورکوي نو موږ دغه ځوانانو تم زمونږ د اپیل دی دغه خلکو تم زمونږ د اپیل دی چې تاسو د خپل کاندیډیټ نه دا تپوس وکئ چې بھائی 72 غنټې دي تاسو که پرس کې الیکشن وګټئ نو په 72 غنټو کې به تاسو چاله ځئ موږ ته هغه خلک وښیو چې تاسو به کومه پارټي جاین کوئ نو خلک د په تیاره کې نه ساتي خلک د مطلب زاره خپل دی وایي چې د عمران خان ویژن دی عمران خان ویژن خو دی نه پالو کوي که چېرته د عمران خان ویژن دی پالو کولی دی به د الیکشن نه بایکاټ کړی وی په آزاد حیثیت بیا مطلب دا الیکشن نه لړاولی اوس دی ته چونکې ټکټونه په آزاد حیثیت کې ملاو دي نو موږ د خپل باجوړ خلکو ته وو چې دا کم کاندیډیټ د پیپل دغه نه پی ټی آی نه ولاړ دي قوم دې د دی نه تپوس وکړي چې په 72 غنټو کې به دی وټ چاله ورکوي په آزاد حیثیت خو پاتې کېدی نه شي نو یا خو د مهرباني وکړي د الیکشن نه د مخکې استعفا ورکړي چې موږ بایکاټ کوو د الیکشن نه او یا د قوم ته خپل هدف چې دی هغه وښیي پرویز خټک سره ملاویږي چا سره به دی ملاویږي نو موږ هم دا ستاسو په وساطت سره دا تپوس کوو چې د دې خلکو نه د خپل خلک تپوس وکړي ډېره مهرباني